والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، او كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو، یقیناً د هر جمعې پر ورځ باندې تاسو مولوي صاحب محترم نه د دین اسلام په حواله سره او د قرآن مجید تعلیمات او دغه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه او خوندور خبرې تاسو اورئ. او بیا مونږ ته پکار دی چې کله هم یو عالم، یو مولا، یو طالب یو خبره وکړي، نو چې کله مونږ د هغې په بیان کې کینو، د اول دغه ذهن سره مونږ بیان کې کینو چې دې کومه خبره کوي د اسلام او د دین او د قرآن په دې باندې به عمل کوو، نو بیا به دغه خبرې دا فایده ورکوي. او بیا کله کله داسې وي چې علما کرام د منځ فضایل بیان کې، کله د رمضان المبارک فضیلت بیان کې، کله کله د قرآن مجید فضیلت بیان کې. نو زه به انشاءالله نن مختصر وخت کې تاسو ته د رسول علیه السلام د صحابه کرامو کردار او تاریخ او خصوصا د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه حواله سره یو څو خبرې تاسو ته کوم. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بچی ته هم د صحابه کرامو دغه تعلیماتو خبر ورکړي. محترم وګورئ چې کله هم یو انسان په قرآن مجید باندې عمل وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث مبارکو باندې عمل وکړي، دغه انسان په دنیا او په آخرت کې کامیابیږي. او کوم انسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث باندې عمل نه کوي، په قرآن مجید باندې عمل نه کوي، دغه خلق دا په دغه دنیا او په آخرت کې رسوا او شرمندگی شکار ګرځي. اگر که دا خاندانی خلق ولی نوی، اگر که دیو سره مال دولت ولی نوی، اگر که دیو سره طاقت ولی نوی، لکه مثال په تور باندې ابو جهل وګورئ، هغه سره مال او دولت هم، هغه خد قریشو د خاندان هم چې د کوم خاندان رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه خاندان ابو جهل هم همدارنګه ابو لهب چې ښه خاندانی کسو، لیکن هغه په قرآن مجید باندې عمل ونه کړلا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل ونه کړلا. نن هم خلق په هغه باندې لعنت لګي، نن هم هغه د دنیا د خلکو په نظر کې هغه سپک دی. نو د دې وجه څه ده چې هغه قرآن نه مخ واړه او قرآن ته شا وګرځوله. او څوک هم چې په قرآن مجید باندې عمل وکړي، دغه انسان په دنیا او آخرت کې کامیابیږي. لکه حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ ګورئ، یو غریب یو انسان دی چې هغه سره نه مال دولت دی، نه ور سره خاندان شته، نه ور سره دغه شان د طاقت شته، چې دومره بې بس وو چې هغه خپل ځان د غلامۍ نه نشي آزادولی. داسې یو غلام دومره بې بسه چې هغه په ګرم شګه باندې سملولی کېږي، د هغې په سینه باندې غټ یو کمر کې ښودلی کېږي، هغې باندې کوړې لګولی کېږي، قسمه قسم سزاګانې ورته میلاویږي. او بلال حبشي رضی الله تعالی عنه دومره بې بس و چې خپل ځان دغه سزا نه نشو بچ کولی، لیکن هغه په قرآن عمل وکړو، د رسول الله په احادیثو عمل وکړله. نو چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د الله ملاقات ته ځي، عرش ته ځي، د جنت او جهنم نظارې ګوري په معراج په شپه باندې، نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله روانو، نو په اسمان کې د خپو کشارې کېدل د بلال حبشي رضی الله تعالی عنه. رسول الله جبرائیل ته فرمایي چې جبرائیل دا څه دی؟ جبرائیل علیه السلام فرته فرمایي چې ای رسول الله، دا ستا صحابي بلال دی چې هغه په ځمکه باندې ګرځي او د خپو کشارې په عرش کې اورېدلی کېږي. محترمو، نو داسې یو غریب صحابي، داسې یو بې بسه صحابي، داسې یو کمزور صحابي،
داسې صحابي چې د خاندان په دې ټیم کې پته هم نه لګي هغه چې قرآن باندې عمل وکړي نو الله هغه له دومره مقام او مرتبه ورکړي او ما او تا خو دومره مسلمانان یو کنه هغه صحابه خو اول مسلمانان هم نو ما او تا د مسلمانانو په کورونو کې پیدا یو او بیا ما او تا چې په قرآن او په حدیث عمل وکړو الله ما او تعالی به مقام نه درکړي الله زموږ ته جرمونه خسته کوي او بیا دا دومره غریب صحابي او چې غلامو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله صحابه کرامو ته فرمایل چې تاسو به اذان کوئ د خانه کعبه چت ته بخیجه او نن به علی الجهر اعلان وکوي اذان وکوي خلک به منزل را بلای نو په دې ټیم کې ابو بکر غوندې کې لوی شخصیت موجود دی چې د مسلمانانو اولنی خلیفہ عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ غوندې کې اشخاص موجود هم دارنګ لوی صحابه کرام موجود لیکن د اذان د ډیوټي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله تعالی عنہ ته حواله کوي چې غلام صحابي نو چې کله هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې څوک عمل وکړي الله دې ته ډېر لوی مقام او مرتبه ورکوي نو کوشش وکړئ چې خپل بچو ته د صحابه کرامو دغه تعلیمات وښایي قرآن حدیث تعلیمات وښایي او دنیا به هم ښایسته کیږي او آخرت به هم ښایسته کیږي نن سبا په دنیا کې مونږ امریکا راواخلو دغه شان د هر ملک کم نظامي حکومت چې مونږ راواخلو چې په کم عدالت کې عدل او انصاف کیږي که هغه د کافرانو عدالت ولې نه وي نو هلته هم چې مونږ وګورو هغه خلک د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ هغه قانون هغه فالو کوي د عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم قانون لیکل شوی او هغه چې کوم قانون مقرر کړی وو هغه کافران هم په هغه قانون باندې عمل کوي محترمو نو چې کله کافران زما او استاد صحابه کرامو په خبرو باندې عمل کوي خپل حکومت مضبوطوي بیا موږ ته هم پکار دی چې دغه صحابه کرامو په دغه نقش قدم باندې روان شو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا هم د رسول الله یو صحابي او د مسلمانانو دویم خلیفہ او وس د محرم الحرام دغه میاشت شروع ده نو اکثر دی کې بعض شیعاګان حضرات د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په شان کې ګستاخی کوي د عمر رضی الله تعالی عنہ خلاف خبرې کوي نو مسلمانانو یاد ولرئ چې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه پس دویم خلیفہ هغه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د دې د مقام او مرتبه اکثر زمونږ مسلمانان خبر نه وي خپل بچو ته د عمر غوندې کې بهادری او د شجاعت درس ورکوي محترمو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي وو چې رسول الله ورته فرمایي چې اے عمر لو كان بعدي نبي لكان عمر رسول الله فرمایي چې کچرته زمانه پس بل پیغمبر نو هغه به عمر الله دمر مقام او مرتبه ورته ورکړي وو او بیا رسول الله فرمایي چې په کم لار باندې عمر رضی الله تعالی عنہ روان وي د هغه لار نه په هغه لار باندې شیطان نشي تللی کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ روان وي او شیطان وګوري د عمر د ير نه د شیطان لار بدلوي محترم او بیا عمر هغه صحابي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو نو هغه وخت کې رسول الله دغه منځ د به پټ کوله کافرانو طاقت به زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هغه زمانہ کې ملګری کم نو رسول الله به پټ منځونه کوله عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان راوړو عمر رضی الله تعالی عنہ تر په لاس کې واغستله او اعلان کوي چې مونږ به خانه کعبه کې خپ ظاهره او خخ کاره به مونږ منځونه کوو کچا کې همت او جرأت وي اے کافرانو نن عمر اسلام راوړی دا کچا کې جرأت وي راشي د عمر مخې ته ودرېږي کچا کې کڅوک دا غواړي چې خپل بچي یتیمانان کول کڅوک غواړي کڅوک د خپل د سر د تن جدا کول غواړي هغه د نن ودرېږي د مسلمانانو لار ونیسي محترم عمر هغه صحابي چې په مکه مکرمه کې د کافرانو طاقت په مکه مکرمه کې کافرانو یو لخر او یو قوت هغه سره مال دولت او طاقت او افراد لیکن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه خلاف ودرېږي او د قران او د اسلام د غناره بلندوي محترمو او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي
چې په دغه دنیا کې په 22 لاکھ مربع میل باندې هغه حکومت کړی دی د اسلام پرچم بلند کړی دی او بیا نن سبا بعض خلک پاسې د عمر رضی الله تعالی عنہ خلاف خبرې کوي عمر رضی الله تعالی عنہ پسې بد رد وایي څوک چې د عمر رضی الله تعالی عنہ خلاف خبره کوي یا د عمر رضی الله تعالی عنہ په شان کې ګستاخی کوي یا هغه ته کنزل کوي دا د دنیا د ټولو بدترین او لعین او مرتد کافر وي محترم دا د دنیا د ټولو بدترین خلک چې څوک صحابه کرامو په سیرت بد وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اصحاب النجوم زما صحابه کرام په شان د اسمان د ستوري دي د کوم یو صحابي په تاسو اقتدا وکړي کوم یو صحابي په هم تاسو روان شئ تاسو به جنت لاره مو محترم او بیا رسول الله فرمایي علیکم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين اے مسلمانانو تاسو هر هغه عمل وکړئ کوم چې ما کړی دي او هر هغه عمل وکړئ کوم چې زما صحابه کرام کوي مسلمانانو نن موږ خپل تاریخ وګورو هر کور کې غم او پریشانی وي هر مسلمان د غم شکار وي هر مسلمان په مصیبت کې وي مال دولت هم وي اولاد هم وي لیکن دغه مسلمان ته سکون نه ملاويږي دا سوجدا موږ د صحابه کرامو نقش قدم باندې رواني غونا موږ د صحابه کرامو تاریخ هر کړی د محترمو نن موږ سره قران هم شته نن موږ سره حدیث رسول الله هم شته لیکن موږ په دې باندې عمل نه کوو چې کله هم څوک په قران باندې عمل وکړي دغه انسان په دنیا او آخرت کې کامیاب وي او سره د کامیابی نه دغه زړه سکون هم ورته ملاويږي وسوګوري زمونږه مونږ ته په دغه دنیا کې د هیڅ یو شی کمی نه وي اولاد هم زمونږه وي دغه شان مال او دولت هم وي جیداد هم وي کور هم وي لیکن زمونږ زړه ته سکون نه وي ولی مونږ د قران باندې عمل نه کوو او هغه صحابه وګوري چې هغه سره مال او دولت هم نو هغه به غلامانو هغه اولاد به هم نو هغه د خوراک د پر روټي به هم هغه ته نه ملاویدله لیکن هغه د غزرونو اطمینان او هغه ته به سکون ولی هغه په قران او په حدیث باندې عمل کوله حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا رسول الله ډیر بهترین یو ملګری او صحابي او خصوصا ډیر احادیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه صحابي دغه امت ته ورخودلې ده او ډیر مسائل ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دغه امت ته خودلې ده دا هغه صحابي چې یو ورځ د مسجد نبوي په دروازه کې بهوش پروت او دغه بدن په خاور باندې ککړو صحابه کرامو ګمان وکړل چې ابو هريره په دې باندې مرګي مرز لګیدل چې دغه ته پروت دی لیکن ابو هريره فرمایي زما د الله په ذات باندې قسم وي کچرته ماته لوګو تند نو لګیدلې نو زما بهوش شوی نو ما زه د مرګي د مرز شکار نه یم بلکې د لوګي او د تند وجه نه محترم زدل ته بهوش پروت یم هغه صحابي چې هغه ته خوراک نه ملاویدل هغه ته د سکلو د پاره اوبه اکثر نه کمی د اوبو لیکن هغه صحابه کرامو په جون کې خوشاله او راحت وو نو مسلمانانو مونږ ته پکار دي چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو باندې عمل وکړو دا قران په دې مونږ عمل وکړو نن د مسلمان ناس پاسته د اسلام خلاف دی د مسلمان په کور کې د بچو سره هغه تعلق دا د اسلام خلاف دی نن د مسلمان د زنانو هغه بے پردگی دا د اسلام خلاف دی نن زموږ په معاشره کې هغه رسم او رواجات دا د اسلام او د دین خلاف دی نن زما او ستا کما او تا مسجد ته راشو منځ وکړو زما او ستا دغه منځ دا هم د پیغمبر د صحابو د منځونو خلاف وي او بیا کچرته زما او ستا جرګه وي هغه جرګه او زما او ستا فیصله او زما او ستا مشري هغه هم د اسلام او د دین او د صحابه کرام او د رسول الله د طریقې خلاف محترم چې کله مونږ هر څه د رسول الله خلاف کو نو بیا مونږ او تاسو ته کله هم سکون نه ملاويږي سکون دا په شکل دی دا په قران باندې عمل کې دی سکون دا د رسول الله په فرمان کې دی رسول الله درته فرمایي چې دا کار وکړه کچرته تا کار وکړي درته سکون ملاويږي په دنیا کې به هم کامیاب وي په آخرت کې به هم کامیاب وي او که رسول الله درته فرمایي چې دا کار مکوه او ته هغه کار وکړي محترمو په دنیا کې به هم بے سکونی وي او په آخرت کې به هم عذاب کې مبتلا کیږي نو مونږ ته پکار دی چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مونږ واورو او په دې باندې مونږ عمل وکړو
نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبر می کوله چې دا ډیر لوی صحابي وس دغه لوی صحابي تاسو به اوریدلی وي او هر مولا دغه بیان وکړي وي چې عمر رضی الله تعالی عنہ دا داسې یو صحابي چې دې توره په لاس کې اغسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل لپاره روانو. او زه اکثر هر ځای کې دا واقعا بیانوم چې عمر رضی الله تعالی عنہ په هر هغه توره په لاس کې واغستله او رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل لپاره روانو. دا اول د اسلام نه مخکې ولی ځکه چې عمر تعلق قرآن سره نه جوړ شوی، عمر تعلق رسول الله سره نه جوړ، عمر تعلق قرآن په معنا باندې عمر ځان نه پوه کړی په هغه وخت باندې، لیکن کله چې د پیغمبر په قدم کې کېناستله، کله چې د رسول الله په لاس باندې بیعت وکړله، کله چې قرآن زده کړله، کله چې رسول الله په احادیث باندې پوه شوله، چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ په قرآن او په حدیث باندې عمل شروع کړله، ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نه پس په دنیا کې د انبیانو د طبقې نه پس د ټولو نه بهترین انسان هغه عمر رضی الله تعالی عنہ وګرځېدله. الله عمر ته دومره مقام ورکړله چې کله عمر په قرآن عمل شروع کړله، چې کله د رسول الله په نقش قدم باندې عمر رضی الله تعالی عنہ روان شوله، بیا عمر ته الله پاک دومره مقام او مرتبه ورکړله. هغه عمر چې د رسول الله دشمنو، هغه عمر چې رسول الله قتل ته روانو، لیکن کله چې په قرآن او په حدیث عمل شروع کړله، هغه عمر ته الله پاک دومره مقام او مرتبه ورکړله چې د عمر رضی الله تعالی عنہ د جبې نه یو الفاظ یو خبره عمر رضی الله تعالی عنہ کوي، هغه په تایید کې الله پاک د قرآن آیت نازلوي. محترمو دا ولی دا ځکه چې هغه په قرآن عمل کوله. دو شخصیات داسې دي، دو انسانان په دغه دنیا کې تیر شوي دي. یو عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغه په تایید کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازل شوی دا چې عمر به یو خبره وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تبا د هغه خبرې تصدیق الله پاک د جبرائیل په ذریعه د قرآن په آیتونو سره وکړه. او بل هغه ته عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ویل شي. دا هغه بیبیوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لس بیبیانی یا نه بیبیانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې، لیکن عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا هغه بیبیوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې چې څومره بیبیانی وي د ټولو نه زیات مینه محبت رسول الله عائشه صدیقه سره کوله. عائشه صدیقه دا هغه خزوا چې امت د ټولو نه زیات مسائل او د دین دا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خودلې ده. او عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا هغه خزوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح مخکې جبرائیل علیه السلام په خپل لاس په دغه تلی مبارک کې یا د رخم په کپڑا کې د جبرائیل علیه السلام د عائشه صدیقه تصویر راوړي الله طرفنا او رسول الله ته فرمایي چې رسول الله دا ستا بیبي مبارکه د محترمو دومره مقام ورته الله ورکړي. او بیا دا هغه خزوا چې په دغه دنیا کې د ټولو خزو ته داسې نسبت نه دی ملاو شوی. محترمو او وای فاطمه الزهرا فرمایي چې زه تانه بهتره یم، ولی ځکه چې زه د پیغمبر علیه السلام لور مبارک یم او په جنت کې به زه د خزو سردار به یم. یو بل سره اوس خبره کوي چې زه تانه بهتره یم. او بیا وایي چې زه هغه لور د رسول الله یم چې د ټولو نه زیات محبوب یم ورته. او رسول الله ماته د خپل د زړه ټوکړه ویلې ده. او بیا زه د مسلمانانو پر څلورم خلیفہ علی رضی الله تعالی عنہ باندې واده شوی یم. او رسول الله فرمایي چې انا مدینه العلم، چې زه د علم خار یم. او علی رضی الله تعالی عنہ وعلی بابها، او علی رضی الله تعالی عنہ دروازه د علم د محترمو دغه خار، یعنی رسول الله ورته دومره مقام او مرتبه ورکړي. او بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د علی سے مبارک فرمایي انا منک وانت منا، چې اے علی ته زمون نه او موږ ستاسو نه یو. مطلب دا چې تماته ډیر زیات محبوب یا علی رضی الله تعالی عنہ. فاطمه الزهرا فرمایي چې زه د علی په نکاح کې یم.
نو زما مقام او مرتبه ډیره زیاته ده. نو عائشہ ورته عجیب جواب ورکړي، ورته وایي چې اے فاطمه اگر کستا مقام ډیر زیات دی، اگر کته رسول الله صلی الله علیه وسلم نور مبارک دی، لیکن دا هم واورا زه د مسلمانانو د اولنی خلیفہ د ابوبکر مبارک نور یم او آخرت کې به هم په دنیا کې هم ته علی سره وي او په دنیا کې ز رسول الله سره وم او آخرت کې به هم ته علی سره وي او زه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای به یم. محترم عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د هغه زنانه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا نه زی د رسول الله مبارک دغه سر مبارک یو روایت کې راځي چې عائشہ صدیق سینه مبارک باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روح د جسم نه وزي، او بل روایت کې راځي چې په غیږ د رسول الله په غیږ د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کې رسول الله مبارک سر پروت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه زی. محترم الله ورته دومره مقام او مرتبه ورکړي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وس په کوم ځای باندې دفن دی، محترم په کوم ځای کې چې دفن دی دا هم د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها حجره مبارکه ده. نو الله ورله دومره مقام او مرتبه ورکړي. عائشہ رضی الله تعالی عنها رسول الله ته د ټول بیبیانو نه محبوبه وا، خو لیکن محترمو زمونږ مسلمانان خزه د تعلیمات د عائشہ نه خبرې وي، زمونږ مسلمانان د صحابياتو او دغه شان د صحابه د تاریخ نه خبر. نو ما تاسو ته مقام د علی سے مقام د عمر رضی الله تعالی عنہ هم ویلا چې رسول الله فرمایي لو کان بعد نبی لکان عمر، کچرته ما نه پس بل نبیو هغه عمر. او بیا تاسو فضائل او مقام او مرتبه د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها موردله چې الله ورته څومره یو لوی مقام او مرتبه ورکړیو. لیکن مسلمانانو دغه دو صحابه کرامو دغه صحابه ډیر زیات دي د رسول الله، لیکن دغه دو فضائل ما تاسو ته ولي وي ځکه چې ګوره څنګه چې دغه ظالمان شیعاګان دیو په دغه میاش کې دغه صحابه کرامو په سیرت بد وای، نو تاسو به د دې د قصد او د خپل مینې اظهار په وجه باندې په دغه میاش کې به فضائل د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها به بیانوي، او دغه شان دي فضائل د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه به تاسو بیانوي چې دغه خلکو ته پته ولګي چې نن هم زمون په دغه ځای کې د عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مینه محبت موجود دی، همدارنګ د عمر رضی الله تعالی عنه هغه مینه محبت دا زمون په دغه زړونو کې ان شاء الله موجود دی. محترمو او بیا ستاسو په واسطه باندې دغه موجوده حکمرانانو ته به هم موږ دغه پیغام ورکو چې ان شاء الله हम कट मरने के लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। हम हुकूमत की तरफ से हर सख्ती बर्दाश्त करेंगे, महंगाई बर्दाश्त करेंगे, लेकिन रब्बे काबा की कसम सहाबा किराम की गुस्ताखी और तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। टोल पचा हुआ इंशाअल्लाह, सम पचा हुआ इंशाअल्लाह, सम पचा हुआ है। मुहतरमो इंशाअल्लाह कम यो कस द सहाबा किराम गुस्ताखी वकी دا کس ته حکومت پانسی ورکه او که چرته حکومت پانسی ور نکړه ان شاء الله دغه انسان به موږ جهنم ته رسو ان شاء الله. پچو ان شاء الله ټول پچو ان شاء الله. عمر دغه عمر چې شیطان هغه نه یریدلا 22 लाख مربع مل باندې هغه حکومت کړی و. ان شاء الله इस दौर में भी उमर के जानशीन मौजूद है, उमर के उशाक आज भी मौजूद है। इंशाअल्लाह जिस जबान से उमर की तौहीन की जाए हम उस जबान को काट देंगे इंशाअल्लाह, और जो कोई उमर की तौहीन करेगा हम उसका सर तन से जुदा करेंगे इंशाअल्लाह। और शोक हम ची आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा खिलाफ खबर कभी इंशाअल्लाह आगे जबान में मुंग कट को इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह पल तक बचो तब हम मुंग उमर अब्दुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु वंद की द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अहादीस गैरत 10 बावर को इंशाअल्लाह। मुहतरमो
تاسو ټول خپل بچونه عمر رضی الله تعالی عنہ جوړ کړي چې تاسو یو بچي په میدان کې ولاړ وي دغه ټول کافران ورنه یریږي. محترمو څنګه عمر رضی الله تعالی عنہ چې په میدان کې ولاړو دغه ملت د کفار دا ټول عمر رضی الله تعالی عنہ نه یریدل. نو ان شاء الله موږ به هم خپل دغه معاشره کې عمر رضی الله تعالی عنہ دغه تاریخ دا به ان شاء الله موږ دغه نوجوانانو ته بخایو خایو به کنه ان شاء الله خایو به ان شاء الله بچو ان شاء الله د عمر غوندې کې عدل او انصاف نظام دغه ته بقایمو کنه ان شاء الله ټول بقایمو ان شاء الله. محترمو اگر که دغه حکمرانان عدل او انصاف نکوي لیکن مشره ته د خپل کور مشري په خپل کور کې د عمر غوندې کې انصاف وکړه د خپل دغه بچو په مابین کې اے مشره که ته د کلي مشري ته جرګې کوي په دغه جرګو کې دغه مسلمانانو په مابین کې عمر غوندې کې انصاف وکړه چې الله درته مشري درکړې ده. محترمو ان شاء الله کوشش وکړو محنت وکړو چې دا قرآن به مونږ وایو په دې قرآن باندې به مونږ عمل کوو څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنہ د عدل او د انصاف درس ورکول هغه شان د نظام به مونږ خپل ځان نه د خپل کور نه به شروع کوو او دغه معاشره کې به ان شاء الله دغه نظام مونږ قایموو ان شاء الله. او بیا څنګه حیاداره حضرت فاطمه الزهرا غوندې کې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنهما غوندې کې هغه چې څنګه حیا کوله هغه شان د حیا دغه مسلمانانو ښځو ته پکار دی چې هغه شان د حیا وکړي چې څنګه هغه په قرآن او په حدیث عمل کوله دغه درس خپل کور کې دغه زنانو ته ورکوي ان شاء الله بیا زمونږ دغه معاشره ده به ټیک کېږي ان شاء الله. دغه ټول خبرو نچوړ او خلاصه دا چې په قرآن چې کله مونږ عمل وکړو الله به مونږ ته مقام او مرتبه راکړي. او بیا دا چې مونږ او تاسو ته پکار دی چې په خپل صحابه کرامو باندې غیرت وکړو. کوم خلک چې د صحابه کرامو دشمنان وي کوم خلک چې د صحابه کرامو مخالفین وي کوم خلک چې د صحابه کرامو سره بغض او حسد ساتي مونږ هم د هغه خلکو سره دشمنی کوو ځکه چې مونږ په صحابه کرامو باندې غیرت کوو. او څوک چې د رسول الله د صحابو خیال نه ساتي مونږ به هم دغه خلکو خیال نه ساتو. الله تعالی دې مونږ ته د عمل کوو توفیق راکړي. آمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. توری سلفان ونما غټی چشمان ونما تنگا چینار زونی میں دگران جنان ونما دخپل ضمیر منما دخپل ایمان منما دستر گتور منما دزر درمان منما نمنم بل منا یورین جان منما دستر گتور منما